نو د نیکانو خلکو د صحبت د وجې باندې ته ډېر څه میلاو شي او د بدانو خلکو د صحبت د وجې انسان ډېر برباد شي د ښه صحبت ښه اثر وي ښه گله خوشبوئی در حمام روزے رسید از دست محبوبے بدستم بگفتا من کی مشکی یا عبیری سادی بابا یو شاعر دی یو فلسفی دی تخیلاتی دی خپل یو ځلې وی په باغ کې را روانو ما نو ناګهانه مې وکتېدل د باغ په ویښ کې یو وله به د یو نالی چې نالی به یې دندې نالی کې چې اوبه به یې کړي لهې پکې جوړې شي خټه شي توره لهه شي وی د هغې نه مې لږه توره لهه راوچته کړه وی چې بوی مې کړه د هغې نه خوشبویي تله سادی بابا وی وی ما دې تپوس وکړو چې ګلې خوشبوی در حمام روزې رسید از دست محبوبې به دستم ګلستان کې دا شته و خټې تا نه خوشبویي د سره وجې روانه ده د خټې مزاج خدا دی چې دې نه بدبویي ځي لهې مزاج دا دی چې دې نه څه ځي بدبویي ځي بگفتا من کې مشکی یا غبیری تپوس مې دې وکړو چې ته مشکې که عنبرې ته خو یې خټه خو خوشبویي دنداسې دي مشکې که عنبرې مال دې جواب راکا بدو گفتن دې مال جواب راکو دې خټې چې زه نیمه مشک او نه عنبر ولیکن مدت با گل نشستم ما د ګل په صحبت کې څو ورځې تېرې کړې نو زما نه خوشبویي روانه شوه نو سادي بابا وایي چې د ګل په خوا کې خټم ورځې تېرې کړي نو د لهې بدبویي تېرله شي او د ګل خوشبویي به شروع شي نو طالبانو د نیکانو خلکو په صحبت کې د انسان نه خوشبویي روانه شي شکر وباسئ الحمدلله وایي چې راوسي یو الله او د قرآن په صحبت کې کینولی یو سار نه در ماسپخینه قرآن ته ناست د قرآن په صحبت کې د دین لوی نعمت بل چاته نه میلاویږي پوه شوئ او شل لزې نن پوره شوئ شل لزې پوره شوئ شل دته پاتې دي نیمو چې الله خلاص کړه نیمه ته پاتې ده